یو ورځې وم امام نه یو کس پوښتنه کوي ورته مولا څه واجه دی چې موږ بهشت نه راوبسلو سکون نه راوبسلو هلته ښه زندګي وه که نه بهشت نه یې مو نیکه آدم علیه السلام یې راوبسلو غنم دنایو ته بهانه جوړه کړه نن ټوله بني آدم تکلیفو کې دی مشکلاتو کې دی ډېر ښکلې پوښتنه مولا نه کوي وم امام نه یو کس مولا ته یې مولا مو بهشت کې وښه نه و سکون سه ارامې سمه زندګي تېروله مولا ورته وایي چې تاسو بهشت نه ځکه راوبسلوئ خدای غوښتل چې تاسو ته خپل نقایص عیبونه وښیي چې تاسو کې څومره عیبونه نقایص درکېږي څومره کمزوري یوئ یوې بیمارۍ ته څومره کمزوري یوئ یوه وایرس ته څومره کمزوري یوئ موسم ته څومره کمزوري یوئ سړه ته څومره کمزوري یوئ توده ته څومره کمزوري یوئ داسې خو نه وي چې خدای سه مقابلې ته وځئ بیا لکه شیطان ور ووتلو مولا حدیث دی مولا یې څه لولا ثلاث لابن آدم ما تأتأ رأسه المرض والفقر والموت کچیرې درې شیونه بني آدم کې نوې چولي نو هغه سار به ساره خدای ته ټیټه نه و شوی تنگ دسته غریبانه بیماری و مرگ دا انسان اصلاح ده پاره ده انسان رشد ده پاره دیده شونه انسان ترقی ده پاره دیده شونه دا انسان خدای ته ورنږدې کوي د انسان خدای سره بیتا مضبوطوي دا شونه دا اسرار لري قربان بشم سر و راز ورکې ده ما درته وویل څه ما و تاسو کسه خوشحال دغې خبرې ته و څه ما و تاسو څه کله پیسه وي دولت وي بنګلې وي ترقی وي نوکرۍ وي پیشرفت وي پروموشن وي ما و تاسو دغته خوشحالیږو مرګ نه وي امام برعکس امام الټا څه کله مرګ وي درد وي تکلیف وي بیماری وي مولا دی چې دغته زه یا زیات خوشحال و شکرګزاره یم ویلې چې خدای دې کې د شیونه پټ کړي دي چې هغه موته څرګند نه دي باطن شته دی دغو شیو باطن پاتې ورسته لګېږي زه به تاسو ته مثال درکړم پیغمبر اکرم چې کله دنیا ته راتلو که نه ماسې د مور شکم مبارک یې ورڅه والد بزرګوار حضرت عبدالله علیه السلام دنیا نه لاړو رحلت یې وکړو یعنې یتیم دغته ویلی شي چې ماسې دنیا ته نه دی راغلی پلار سیری نه ولیده بیا څه شپېږو وکولو اوس مور بزرګواره بیبي امنه سلام الله علیها دنیا نه لاړه رحلت یې وکړو یعنې خلکو پیغمبر ته څه نګاه کولو چې ټولو نه غوټ یتیم انداز دی نه مور لري نه پلار لري هغه هسته خدای کوم مقام ته ورسوله هیچا سوچ کې وه هیچا فکر کې وه چې یو کس هغه دی حتی معاشرې کې مور و پلار یې نه وي هغه یتیم وبلی شي هغه نیکه ساتي هغه تره ساتي هغه ډېر تکلیفو سره ستر شي زندګۍ تېره کړي هغه پروردګار عالم محبوب عالمین وګرځوي رحمت للعالمین وګرځوي دا خدای کارونه دي که نه راز ورکې پټ دی دغو شیو کې فلسفه ورکې پټه دی